کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمه نه راوته کنه نو د حمزه رضی الله تعالی عنہ وړ لوروا یتیمه هغه له نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاوشله او یا عمي یا عمي اوازونه کول ای زماترو ای زماترو نبی علیہ السلام نه تاوشه او نبی علیہ السلام نه پرې خودو دا ترې نبی علیہ السلام ته څه کوي چې یو خو ته مشر موږ مشر سړی ته تر وایو کنه او دیم دار چې دا نبی علیہ السلام د حمزه رضی الله تعالی رضای رورو کنه رضای روري مو کنه نو ترې کېدو ناغي ماشوم نبی علیہ السلام نیول جوړلی ورته یا عمي یا عمي ای زماترو دا جوړلی ورته نبی علیہ السلام نه پرې خودو ما ځان سره بوزه ما مکه کې مفرده ما ځان سره بوزه علي رضی الله تعالی ورمن دکړه نو دا ماشوم په غي کې روچه تکړه چې روچه تکړه کنه ودا به ځان سره بیا ما او دا پالنه به زکوما دا به زبیا ما سره پالنه کوما نو جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ودا به زبیا دې پالنه به زکوما نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ فرمایل ودا به زبیا ما دې پالنه به زکوم نو درې صحابه کرام د درې وړو په جګړه شو علي رضی الله تعالی ویل ودا خو زما د تر لور دا حق ما ته حاصل لے زب پالم زما حق ته چې جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایل زما هم د تر لور دا او دیم دار چې د دې خاله زما په نکاح کې ده د دې د مور خور چې کومه هغه زما په نکاح کې ده زه حقدار یم زب پالم او زید بن حارثه رضی الله عنه فرمایل وی حمزه خو زما اسلامي رورو حمزه زما اسلامي رورو زه تر کېږم زب پالم ګور دا د صحابه کرام مینه محبت ته دیو بل سره ګور حمزه رضی الله تعالی شهید شه په جنگ بدر کې غزوه احد کې او شهید شه په غزوه احد کې ایسوک نو یتیمه معصومه وا پر دې معصوم څوک را لوي چې زبې کفاله کوما د دریو صحابه کرامو کې جنگ دی یو دا یتیمه به زپالم بل وي زبې پالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له فیصله رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا معصومه به جعفر لورکو دا بچاله ورکو جعفر رضی الله تعالی حقدار دی دا باغله ورکو وی علي دا د تورکا هغه وی ولید الله پاک پیغمبر مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د دې خاله چې د ترور چې دغه د جعفر په نکاح کې دا او خاله په مثل د مور ده خاله په مثل د څه شي دا د مور ده څنګه حق چې د مور ده داس حق د مور د خور هم ده نو د جعفر په نکاح کې د دې ترور دغه د دې حق کفاله کول شي دې جناب یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره کنه وی د الله پاک پیغمبره زستا سره jihad لازمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلاک شه د مور خدمت وکا وی د الله پاک پیغمبر مور خو مړه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ترور دی ژوندۍ ده د مور خور دی ژوندۍ ده او د الله پاک پیغمبر خالق مشتا ویلاک شه دغه خدمت وکا په مثل د مور ده هغه په مثل د څه شي ده د مور ده نو کم حق چې پتا د مور د وفات شو اک شانت خدمت د مور د خور کوخه د خاله شانت خدمت کوه دا په مثل د مور ده دا رنګ پلار دی وفات شو پلار دی نشته تر دې موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای العم سن ابيه تر چې دا په مثل د پلار دی د پلار کوم حق چې پتا باندې د پلار دی دک حق پتا باندې د تر دی تر خو پلار دی تر بسنګ د وراره لپاره به د خوخه کې خوخول شي سوال پیدا کیږي چې خوخه کې زمون معاشره مونږ دې ځای ته رسولې ده چې د تر زوی ته تربور زه او تربور تر ته تربور دا مونږ دې ته رسولې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې تر دې په مثل د پلار دی مونږ وایي نه تر خو تربور دی دا سیده کنه ده مونږ کم تر رواني شریعت سره مونږ د سوایو نبی علیہ السلام فرمایي وې د پلار چې څنګه خیال ساتو دک شانته د تر ساته دا خو ستا پلار دی مونږ وایو نه تر خو زما تربور دی دا په کور کې مونږ دا خبرې جوړې کړي د کشرانو په ذهن کې مونږ دا خبرې اچولې دي دا خبره یاد وساته مونږ د کشرانو په ذهن کې اچولې دي الله دا ګوره ماشومان سبق د کور حاصلې خان کور کې چې کوم خبرې کېږي اک ماشومان بیا کوي د دې وجنه کم بچی چې د پلار قدر نه کوي سپک ورته ګوري کنه پوه شه چې دې سړی ته ښځه سپک ګوري کم بچی چې ماشومانو چې پلار ته سپک کتل کنه نو دې سړی ته به ضرور ښځه سپک ګوري ځکه دې بچو دا تربیت بچا نه حاصل کړی د مور نه حاصل کړی نو مور دې خاوند ته چې بدې ردې وي او سپکې خبرې ته کوي کنه اکه خبرې ته بیا بچیم کوي کم ښځه چې خاوند ته دروند ګوري سوال نه پیدا کېږي چې د دې سړي بچي د ته سپک وګوري
داسې ده. یا د کم کور ماشومانو چې تا ته سپک کتل که نه پوه شه چې په دې کور کې زما بدي بیانېږي ځکه دا ماشومان ما ته سپک ګوري. دا خبره دا سبق یاد وساته. د کم کور ماشومانو چې تا ته سپک کتل پوه شه چې په دې کور کې زما بد بیانېږي ځکه دا ماشومان ما ته سپک ګوري. ماشومان هغه خبرې کوي کوم چې په دې کور کې کېږي، دوی د هغې کور نه تربیت اخلي. نو مونږ وایو تره تربور دی، دا خبره در کوم ځای نه اخیستې ده؟ دا د کور نه اخیستې ده. په دې کور کې د تره بد بیانېږي نو ځکه دی وایي تره زما تربور دی. په دې کور کې د ماما صفت بیانېږي نو ځکه دا ماشوم وایي چې زما څه دی نو زما ماما دی. دا ټول تربیت د ښځې نه اخلي که نه. نو ښځه د خاوند د ورور سپک بیانوي او د خپل ورور صفتونه بیانوي. نو ماشوم وایي ماما خو ماما دی او تره خو تربور دی. دا سبق ډېره کوم ځای نه اخیستی؟ دا د دې ښځې نه اخیستی، د مور نه اخیستی دی. چې مور یې تره ته وایي دا دې تره دی نو دا بد دادا دی. بد دادا دی که نه. تره ته څه وایي؟ دا بد دادا دی. او ماما ورته یادوي وایي دته ګل ماما وایه. دته څه وایه؟ ګل ماما. نو د خپل رور نه ورته ګل روح کو او د خاوند د رور نه ورته څه روح کو؟ بد روح کو که نه. نو هغه بد دادا شو، دا ګل ماما شو. ماشوم د دغې ځای نه واغستل چې دا ماما مې ګل دی او دا تره مې بد دی. داسې ده که دا نه ده؟ دا زمونږ د پښتو ټکي دي. زمونږ په کورونو کې دا تربیت ورکېږي، مونږ پرې پوه نه یو. ولې ماشوم ماما پسې ګرځي او تره ته تربور وایي؟ ولې؟ حالان کې د دې ماشوم سره ولاړ څوک دی؟ په دې ماشوم چې څوک ګزار کوي دله تره ځان را رسوي که ماما ځان را رسوي؟ سبا دا ماشوم یتیم پاتې شو، الله دې نه پاتې کوي. د ده پرورش په تره کوي، خو د پرورش به ماما راځي. ته دا ټول پیټې به تره اوچتوي که ماما یې اوچتوي. دا زمونږ د زنانو تربیت دی. الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه دینداره کړي چې بچي ته وښایي بچیه دا تره چې دی څنګه چې ستا دا پلار دی دقه شانتې ګورې دا تره هم ستا د پلار په مثال دی. نو خبره مې څه پورې کوله؟ 3 صحابه کرام دي. د حمزه رضی الله تعالی عنه د یتیمې ماشومې په سر باندې څه رخ کړې ده؟ جګړه رخ کړې ده. یو وایي زه به یې تربیت کوم، بل وایي زه به یې تربیت کوم، بل وایي زه به یې تربیت کوم. بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرة القضاء وکړو او د دغه ځای نه روان شو. تر دې عمرې نه وروسته بیا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د اسلام اسباب الله تبارک وتعالی پیدا کړ.